بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، نن سبا تاسو وګورئ دغه فیسبوک په دغه پاڼه باندې هر یو انسان ځان نه پیر جوړ کړی وي او خلکو ته تعویزات لیکي. بعض زمونږه داسې جان پہچان والا خلک چې څه وخت کې هغې په خلکو باندې خپل د یوټیوب چینل سبسکرایب کول له دې وجې نه چې هغې د یوټیوب نه پیسې وصول کړي او خپل دغه مالي حالت برابر کی. باید د چا ذاتیات چیړل یا چا پسې خبرې کول دا زما بالکل مقصود نه ده، خو دومره ویل غواړم چې هغه خلک چې خپل چینل په خلکو باندې له دې بنیاد له وجې سبسکرایب کول غواړي چې هغې نه انکم شروع شي، هغې ته پیسې میلاو شي، چې کله هغې دغه یوټیوب دغه چینل چې ته کولاو کې هغې کې ویډیوګانې وګوري نو دغه ظالم خلکو به داسې قسمه ویډیو کړی وي چې هغه چې وګوري د انسان د انسانیت نه وشرمیږي چې آیا د انسان تر کم حد پورې غورځېدلی دی. ویډیوګانې به کوي، پلانکې کس باندې سحر دی، پلانکې کس باندې جادو دی، دلته تعویز دی، دلته قصې دی. دا کم اسلام او کم دین دی؟ ته چې په یو ویډیو مې کتله یو خاص کس دی چې ماته په خپل یوټیوب چینل دغه لینک ولېږله، ماته چې باید دا سبسکرایب کا او ملګرو ته هم ولېږه. نو چې ما ورته دې کې فایده څه ده، ماته وایي چې دې باندې پیسې وغیره ګټلی کېږي. نو هغه ظالم په خپل دغه یوټیوب په دغه ویډیوګانې کې یو ویډیو داسې شیر کړی و چې په هغه ویډیو کې لیکلی و چې مالدار کېدو وظیفه خلکو اوس زه دغه کس نه او دغه شان د اجهل خلکو نه او دغه ظالمان او جابران چې د مسلمانانو ټول عقاید خراب کړله چې ته خلکو ته دغه وظایف ښایي چې دې سره سړی مالداره کېږي، نو د ظالم بچه د وظایف ته پخپله ولې نه کوي؟ بعض پیران داسې دي چې بس لاس کې تسبیح نیولې، څادرې په ځان اچولې وي، 3-4 ځان سره داسې چاپلوسان کېنولې وي او بس د ورځې به یو کس ته 100 روپۍ ورکړي، بل به 100 روپۍ ورکړي. دا ټول گیم او فراډ شروع دي. مثال په طور باندې زه پیرتوب کوم، زه به داسې چل کوم چې غریبانان 4-5 کسان به ګورم، د ورځې به ورته یو 1500 روپۍ به ورکوم 15 کسانو ته. اوس بهر نه چې څوک میلمه راشي نو دغه کسانو کې به مې یو کس پوهه کړی وي چې دغه کسان راشي میلمانانو ته په ځان باندې څه چل وکړي، زه به در باندې دم واچوم، ته به ټیک شي، زه به درله پیسې درکوم. چې کله دغه شان د یو میلمه بهر نه راشي خپل څه حاجت دپاره، دغه پیران ظالمان دغه خپل کسانو کې یو کس په ځان باندې پیریان راولي یا یو کس په ځان په سر باندې درد شروع شي او بس چغې به ووهي، دا پیر صاحب ورته چپ شروع کړي، هغه به روغ شي. بهر نه چې کوم کس راغلی هغه سادي وي، دوکه شي چې وګوره دم خو دومره زر کار وکړو، 4000-5000 روپۍ غریب 40-50,000 روپۍ غریب ورکړي او بس دغه ظالمان هغه لوټ کړي. نو دا کم اسلام او کم دا ټول حرام او ناجایز پیسې د خلکو نه تاسو اخلئ. بهرحال ملګرو نن سبا په پیرانو پسې مه ګرځئ، چرته هم په چا باندې تعویز ونه کوئ. که چا باندې سحر جادو شوی وي آخري 3 سورتونه د قرآن مجید 3 چې کوم قل سورتونه دي هغه ووایي او په ځان پورې چوف کوي. څرنګه چې کله یو انسان باندې سحر جادو شوی وي بیا په پیرانو باندې مه ګرځئ، یو بل ځای پیسې مه خرابوئ. بس یو دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو معموله هم دغه دعاګانې به یې ویل، مسنون دعاګانو کې دي چې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دغه دعا سحر مزنه پس 3 کرته او ماښام مزنه پس 3 کرته تاسو ووایئ. د جادوګرانو غټ یو جادوګر د جادوګرانو پلار هم په تاسو باندې جادو نشي کولی، د ټولو نه بدترین نظرباز انسان نظر به هم تاسو باندې نه لګي، بیا په پیرانو باندې ولې ګرځي؟ همدارنګې د قرآن مجید ورکوټ یو حصه بسم الله الرحمن الرحیم دا چې څوک ووایي په هغه باندې د دنیا د ټولو نه خطرناک زهر هم اثر نه کوي. څنګه چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د زهر یو پیاله څښلې و هغې باندې اثر نه و کړی. نو خبرو مطلب او خلاصه می دا ده چې دغه جعلي او فراډي پیرانو پسې مه ګرځئ. دا بالکل اسلام کې دا نن سبا چې کوم خلک تعویزونه کوي دا په اسلام کې بالکل نشته او نه د دې څه ثبوت شته. البته صحیح تعویز کول هغه بالکل په اسلام کې ثابت دی، خو نن سبا هغه تعویزونه څوک په سمه طریقه باندې نه کوي. ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې دغه فیسبوک باندې کم ویډیوګانې کوونکي خلک راځي یو پیر به وي بل کس ته لاړ شي ورته وایي چې تا باندې تا ته تعویز کومه چې د ټوپک ډزې به در باندې اثر نه کوي، تیغ بندي کومه فلان به کومه او په خپله چې وګوري هغې پسې 2-3 ګنمینان رواني. نو ظالم بچی ستا دغه تعویز ستا حفاظت نه کوي چې ځان پسې ټوپک ماران ګرځوي.
لکه دا څنګه تعویض دی چې په بل کس باندې اثر کوي او په تا باندې نه کوي. دا کم خلک چې تاسو ته چې د تعویض کې دومره کمالات دي دومره کمالات دي دومره کمالات دي، تاسو وګورئ په خپله هم دقه کمالاتو ته هغې محتاج وي. خلکو ته به وایي چې دا وظیفه وکړه، دغه شانې دا تعویض ځان سره کېږده مالدار به شي او په خپله د خپل د روټي او دغه خپل د پیسې د کمایي دپاره به دغه خلکو ته تعویضونه کوي او ساختونه به کوي. نو ټولو مسلمانانو ته درخواست دی چې چا پسې مه ګرځئ، په خپله صورتونو وایي دعاګانې وکئ او دغه فراډانو پسې فراډي خلکو پسې مه ګرځئ. الله رب العالمین دې ټولو ته هدایت نصیب کړي.